أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عیدینو مسائل او خاص کر دی عید الفطر ولا وړ عید ولا او د ستر عید ولا مسلمو بینو کله چې دی وړ عید وریشي نو فرشتي لیارو کې ویلوړ وی او دا اواز لګی چې اے مسلمانانو روشه د خپل کریم پروردگار برګاتا څنګه خپل کرم او احسان سره هغه بندگانو ته د نیکۍ او توفیق وکړلو او په هغه توفیق او په نیکۍ باندې الله پاک هغه ته اجرونه ورکړي تاسو ته الله پاک د شپې عبادت حکم وکړلو تاسو هغه پورا کړلو او تاسو ته الله پاک د ورځې د رجو ستر حکم وکړلو تاسو هغه هم پورا کړلو تاسو د خپل د رب فرمانبرداري وکړله او ورم خیاله اوس تاسو خپل رب طرف ته لوړ شئ هغه نه انعامات حاصل کړئ نو څه کله دا مسلمانان عید المنځ نه فارغ شي نو بیا یو اواز کوونکی دا اواز ورته وکړي څه خلکو یقینا تاسو پروردگار تاسو ټول وبخښلی او تاسو خپل کورونو ته کامیاب لوړ شئ نو عید په ورځې یقینا دا ډېره مبارکه ورځ ده ځکه چې په دې ورځې باندې مسلمان د الله پاک میلمه وي ځکه د دې ورځې روژه نیولو نه منع کړې شوې ده ځکه موږ ټول د الله تعالی میلمانه یو عید په ورځې چې کوم شیان سنت او مستحب دي هغه کې اولنۍ خبره دغه ده چې شریعت موافق ځان ښایسته کول څه کوم شیان دي زینت دپاره سړی هغه شریعت موافق ولګوي دویم غسل کول ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیدینو په موقع باندې غسل کړی ده مسواک ویل خینه خې کپڑے چول نوی نه خینه خې کپڑے څه کومې تو سره موجود دي ضروري نه نوی کپڑے به خو مخو ته خلی واسطه نشته دا تو سره درې یا څلور کپڑے یا کې څه کومې خې کپڑے اپ دی ورځې باندې اوچي کبه چې سره نوی کپڑے جوړوا شي واسي بالکل جوړول پکور دي څه بعد خبر نه ده خوشبو لګول سبي وختي رچګیدل خاص کر په عید ورځې باندې مو لکه سون روغ شپه ګرځېدلی بزرونو کې به سبي سره رچګیدل نشي جامع المزاونه کوي او عید المسجد سره چګي به عید المسجد سلام بلوم به زو کې عید المزاونه شوی ادګوتا وختي تلل ادګوتا دی وړي پوری ځبني تلل نمخ کې خوږ شای خړل یا چوارا یا نن سبا می سوم بل رسګولي میټه یا چای یا رنزوخه دا نوم نشون دا وړي پوری ځبني او ادګوتا تلل نمخ کې وړي پوری ځي صدقه فطر ورکول کوم سر سیاست وتیر شي او د عید ولا الموز په ادګوتا تلل مغزو کې کول کومې لیارې باندې عید المنځ ته ادګوته ته لوړي بیا څه وبسې کې رسي لیاره بدل کې په بلې لیارې باندې روشي عید المنځ ته پیدل تلل کچو ته عذر وي ګوډي کې هم تللی شي موټر سایکل باندې هم تللی شي خو څه کله لیارې کې رواني الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا وړي عید په ورځې باندې ورویل دین علاوه ستر عید په ورځې اوره پرېچیشه نه خوړل څه پر عید الموز شوی نه وي او د قربانۍ والا غوښه څه کومه لوله شي یعنې ځناور لوړ شي غوښې باندې یو قسم د کوم تو امساک کړی مو پښتو کې ورته روژه یو عربی کې ورته امساک ویلی شي دا روژه نه وي امساک وتلی شي هر ټایم راسې تو اوره پرې خوراک نه وي کړه هغه په قربانۍ والا غوښې باندې امساک متول او څه کله ستر عید په المنځ ته سي په لار باندې دا الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا تیز او سریال دی وړي عید او د ستر عید په شپې باندې سړی عبادت وکړي روغ شپه نه اندې شپې باندې عبادت وکړي درود شریف ویل د قرآن پاک تلاوت کول دا مستحب دي دی وړي عید
او د ستر عید په ورځ باندې غسل کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت ده او د وړي عید او د ستر عید په ورځ باندې ښځو دپاره هم لمبېدل او غسل کول مستحب دي او هغو دپاره هم ښې کپړې اچول پکور دي ځکه چې دا د خوشحالۍ او د زینت ورځ ده عید المنځه نه بعد ځکه چې کله کله سړی عید په خوشحالۍ کې ولګي آخرت نه بالکل سړي نه پوهیر شي نو که سړي زړه نه د آخرت والا یعنې خیال وځي په دې ورځې باندې که دا د قبرونو ته لوړ شي زیارت قبور وکړي آخرتو ته رایاد شي بالکل تللی شي مناسب هم دا دی کې هېڅ یعنې پروا نشته ده څه حرج ورکې نشته ده ښه دا زوم دی لازم نه دي ګڼل پکار لکه بعضې علاقو کې دا خبره دوره پورې لازم وي چې چوک لوړ نه شي باندې وزت کولی شي دا ټول رغلي وي ادګو ته هغه ته قبرستان ته مقبرې ته ټول رغلي وي ته نه وي نه داسې نه دي کول پکار دوره لازمي بیا نه ګڼې چې ته چوک ورباندې بې ذاته کړي عید په ورځې باندې خلک مچۍ پخوي الوه پخوي مۍ وریجې پخوي او زوري ګڼي داسې نه دي کول پکار چې ته یې خامخا زوري ګڼي عید المنځه نه مخکې او عید المنځه نه بعد نفلونه نه دي ثابت نه دوه رکعته اشراق عید المنځه نه مخکې کولی شي نه عید المنځه نه بعد په عیدګاه کې نشي کولی مکروه دي ایمو په نسبت که کور ته راغلی بیا کولی شي ستر عید المنځه نه مخکې هم همداسې نشي کولی او که ستر عید المنځ چونه پاتې شولو بیا مغزونو کې سړی څلور رکعته چاشت المنځ وتلی شي کولی شي اگر چې ته د ستر عید المنځ اجر نه میلیږي خو څه نه څه تلفي به ورکې وشي او د عید المنځ که هغه وړوکه ده که ستر ده زوال نه مخکې عیدي ټایم ده وړوکه عید که په دې باندې المنځ لږ لیټ وشي خیر ده ستر عید په ورځې باندې که عید المنځ لږ وختي وشي پکار ده عیدګاه ته ځان سره وړه بچي ماشومان نه دي بیول پکار ځکه ځو کې رش وي ژوړي متیازې وکړي ډاکې متیازې وکړي خپل هم المنځ ځان ولا خراب کړي نورو خلکو المنځونه مو سره خراب شي دا د وړي عید او د ستر عید المنځه متعلق څه اهمې خبرې وي دې نه بعد انشاءالله مو د وړي عید او د ستر عید المنځه نیت کول او د هغه طریقه بیانو الله تعالی دې موږ تاسو ته په دغه باندې عمل کول توفیق نصیب کړي آمین برحمتک یا ارحم الراحمین